पहचान का मसला है, ये जान का मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګوره محترمو څنګه چې ماشوم سره مینګه د مورب په قسمونو کې اجرا کوو نو دغه شان ورسره د مبني په قسمونو کې مو اجرا کوو. چې کله ماشوم مونږ په دې ترکیب باندې پوهه کوو دا وکړو د مورب په قسمونو کې ښکلي روان دي نو دا ترکیبونه مو په حلقو باندې کې ورسره اجرا کوو. ګورئ تبارک الذي نزل الفرقان، تبارک فعل الذي اسم موصول، نزل فعل فاعل، الفرقان مفعول به، فعل سره خپل فاعل مفعول به نه موصول لپاره صله، موصول سره دا چې کوم د فعل لپاره فاعل، فعل سره خپل فاعل جمله فعلیه خبریه. نو روماني خو دې باندې پوهه کول پکار چې الفرقان دلته کې دا منصوب ولوي الفرقان د مفعول به ولې جوړ کو نو دې بدا وي کو پوهیده په خره کو نه پوهیده په بیا په پوهه کې چې دا فعل لفظ اسم ظاهر راغلی دی نو موږ ویل چې دا کله راغلی دا فاعل جوړو نو دلته خو مفعول به جوړ کو نو په دې وجه باندې چې دلته کې زبر راغلی دی نو دا موږ دا نزله لپاره کوم دي نو څه جوړ کو مفعول به جوړ کو فاعل چې کوم دي نو جوړ نه کوه دې باندې ولې پوهه کې بیا به دې اجرا دراولې چې دا الذي اوایا بچی دا مورب د کوم مبني دی نو دې وایي چې دا الذي مبني دی. بیا د مبني په قسمونه کې بچي وایي دا کم یو قسم دی نو دې وایي چې دا اسم موصول دی، اسم موصول ښه صحیح ده. بیا د تاسو کې هم پدې کې د مبني په قسمونو کې چې معرفه نه کونه کېره ده نو ګورئ دا الذي دا معرفه نه کونه کېره ده نو دې وایي چې دا معرفه نه ولې د معرفه نو د معرفې دوه علامت دي پکې یو الف لام پکې راغلی دی بل چې کوم دی نو اسم موصول دی نو دا یو پیژندو. بیا ورته وایي چې دا مذکر دی که مؤنث دی نو مذکر دی ښه مذکر دی بچي د دې نه مؤنث جوړ کا نو التي څه شو مؤنث شو. دې طریقې سره ماشوم چلول دی التي راغی مذکر دی که مؤنث دی مؤنث دی مذکر دی جوړ کا نو الذي مذکر شو. دغه شان بیا الذي دا واحد تسنیه جمع کې سره واحد دی تسنیه دی جوړ کا اللذان جمع دی جوړ کا الذين نو په دې طریقې سره څه دي هغه ماشوم چې کوم دی نو هغه چلول دی. بیا مرفوع منصوب مجرور کې یعنی نه دلته کې ورته څه وایي چې بچي د فعل لپاره څه واقع شوی دی فاعل واقع شوی دا موصول سره او فاعل چې کوم دی نو سیه هغه مرفوع نو دا الذي چې کوم دی نو سره دا مرفوع محلا دی فاعل له وجه کوم دی نو سره مرفوع محلا دی او په مبني باندې اعراب نه جاری کیږي نو دې طریقې سره ماشوم سره هغه چې کوم دی نو چلول دی په اجرا کې چې دا اجرا څه شي دا روان شي د مبني چې څومره قسمونه دي کو هغه اسم اشاره راغلی ده کو اسم موصوله راغلی ده او کو هغه ضمایر راغلی دي. په ضمایرو کې لکه راغی انت نو انت کې ورته وایي چې بچي دا چې کوم دی معرفه ده کونه کېره ده مذکر دی که مؤنث دی نو مذکر دی نو مؤنث څه جوړ کا انت نو دې طریقې سره واحد تسنیه جمع کې سره واحد دی ها تسنیه دی جوړ کا انتما جمع دی جوړ کا انتم نو بیا د مخاطب د لپاره ګل غایب د لپاره مخاطب د لپاره دی ها غایب به سره شي هوا نو دې طریقې سره ماشوم سره هغه چې کوم دی نو چلول دی پر مبني کې مو په مبني کې چې د پته ولګي چې په دې کې مذکر او مؤنث مشتري واحد تسنیه جمع پکې شته او په دې کې چې کوم دی نو مرفوع منصوب مجرور محلي اعراب چې کوم دی نو تدې راځي نو په دې باندې ماشوم څه کولی هغه چې کوم دی نو مطمئنه کول هغه چلول دی.